او د دې ورځې غوړوالی په دې وجه باندې هم دی چې حدیثو کې راغلی دی چې د ټول مخلوق پیدایش چې هغه په شپږو ورځو کې الله پاک کړی. قرآن کې بار بار الله د دې ذکر کړی دی چې الله فرمایي ما د اسمانونو او ځمکې او دا کائنات دا ما په شپږو ورځو کې پیدا کړي. فی ستة ایام، شپږو ورځو کې. نو د دې ټول کائناتو د دې پیدایش نه د جمعې په ورځ باندې فارغ شوی او د جمعې په ورځ باندې الله پاک بیا آدم علیه السلام دا پیدا کا او پاکی روح واچو. او حدیث کې سره دا عمر راغلی دی چې په دغه ورځ باندې دغه د جمعې په ورځ باندې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا هم کا. په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام الله جنت کې داخل کا او بیا چې الله رب العالمین آدم علیه السلام باندې یو پابندي ورکول چې تاسو تا بیبي په جنت کې اوسئ، خو یو پابندي به وي او هغه دا چې دغه یو بوټي خواله به نه ولا تقربا هذه الشجره، د دغه ونې او د دغه بوټي خواله به هم نه ورځئ او هغې نه به سکنه نه کوئ، هغه به نه ټچ کوئ. او چې کله هغوی نه دغه یو اجتهادي خطا وشوله او هغه ونې ته ورغله، نو الله رب العالمین بیا د جنت نه په دغه ورځ راویسته چې هغه د جمعې ورځ او بیا په دغه ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام دا فرمایي په دې کې الله پاک ستاسو دا مور او پلار یعنې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دا دواړه الله پاک په دغه ورځ باندې یو ځای ځکه د دوی تعارف او یو بل سره یو ځایوالی دا په عرفات باندې وشو او دا بعضې تاریخونو وله لیکلي دي چې دا جده چې ورته وایي جده، موږ ورته جده وایو خو دا لفظ غلط دی. جده عربو ته عام طور جده وایي یا جده، لکه دا ویو ته په دې وجه باندې م وایي چې دلته زمونږ دا نیه چې ده که نه دا په دغه ځای باندې کوزه شوې وه او تاریخونو لیکلي چې آدم علیه السلام دا سرندیف باندې سریلنکا کې چې کوم ځای په هغې باندې او بیا ډېره موده بعد دوی یو بل سره په عرفات کې یو ځای کله الله د دوی توبه قبوله کړه. نبی علیه السلام فرمایي په دې ورځ تاسو مور او پلار هغه یو بل سره یو ځای آدم علیه السلام او حوا علیه السلام